چې د جومات چې کوم څومره کار دی نو هغه به زه انشاءالله د خپل جیب د طرفه کوم. په دنیا کې جوړوي سل بنگلې کدی عمر شي زر کاله خود بمري تور خور لا بزي په دنیا کې جوړوي سل بنگلې کدی عمر شي زر کاله. چې کومه د حادثه راغلې وه د اوبو په صورت کې او په هغې کې چې کوم کورونه بې ځایه شوي دي، په هغې کې چې کوم ماشومان بې ځایه شوي دي، د وړو سکولونه ګډوډ شوه، ایون د د خوراک هغه سیستم ګډوډ شو. او د دې نه علاوه کوم د جومات چې اوس ما مونځ وکړو هغه جومات چې دی نو هغه هم داسې خسته حال و د الله کور هغه هم په دې حادثه کې چې دی نو هغه خوبصورتي ختمه شوې ده. چې په دې جومات په مرمت کې د جومات کا پکی په صورت کې که د کارپیټ په صورت کې ایون دا کړکۍ ما وکړه دا هم ډېره په ګډوډ حالت کې وه. ایون د اوبو د نظام نو ډاکټر صاحب ولاړ دی او ناظم صاحب هم ولاړ دی او سمیل هم ولاړ دی. دو به ماله یو ذموار کس راکړي انشاءالله د جومات دا چونکې د الله کور دی زه یم چې که نور کورونه هم وران شوي دي دا هم ضروري دي. دا خو د الله دا کور چې دی دا ډېر سوپیریر دی، دا ډېر مقدم دی. زه یم چې په دې ټولو نقصان کې د ټولو نه غټ نقصان زه یم چې دا کم چې شوی دی هغه د الله د کور د نقصان. چې د جومات چې کوم څومره کار دی نو هغه به زه انشاءالله د خپل جیب د طرفه کوم. په دنیا کې خلک په بینک کې کولوي، یو اکاونټ خلک د الله سره کولوي، نو دا اکاونټ د الله سره دی زما انشاءالله. او د دې زما په سر باندې زما رب ولاړ دی، د دې چې کوم هغه جزا ده، د دې چې کوم هغه ثواب دی هغه د خپل رب نه غواړم. د دنیا نه به یو ځل ځي فرمان دغه وګڼه په ځان چې فاني دی دا جهان. یو کفن بدی په غاړه وي د سان دغه. ډاکټر جاوید صاحب هغه چې کله مطلب دا وکتو نو الخدمت فاونډیشن والا په دې کې مطلب صفائی هم کړې وه او رنګونه هم کړي وو، خو مطلب د هغوی په دغه کې چې کم کار و هغه خپل وس هغوی کړی. کم کار چې پاتې وو نو جاوید صاحب وویل چې دا زمانه نغدي دا به زه کوم نو په هغې کې هغه د یو مطلب دا دی چې د قرآن شریفونه زموږ سره مطلب دغه شو هغه قرآن شریفونه هم راورسېده، دغسې رایلې چې کوم دی د ماشومانو هغه اوبه وړې وې هغه هم راورسېدې، ورسره سپارې هم راورسېدې. او نور کار چې دی نو هغه وی چې د بجلۍ دا کار او د اوبو د څکلو چې کوم دی نو مطلب دا دی د مشین چې کوم دی دا به هم زه راوړم. شپږ چې کوم دی هغه پکي زموږ سره چې کوم دی منلي چې دا به هم د جومات کې زه لګوم. او د دې جومات چې کوم کارپیټ لګي هغه خراب شوی نو هغه به چې دا کارپیټ په هم زه راوړم او دا کړکۍ روشندانونه نو الله پاک ته هغه له جنتونه ورکړي. او موږ دغه دا ټول قوم دا ټول علاقه او دا ټول ماشومان چې دلته ختمونه کوي دلته دغه کوي نو انشاءالله ډاکټر جاوید صاحب او الخدمت فاونډیشن به په دې کې چې کوم دی نو په هر منځه کې او په هر دغه کې به هغوی ته انشاءالله دعا کېږي. محمد صاحب او بلال صاحب او د نور علاقې مشرانو ټول ته السلام علیکم. د سلام نه په سره دا دی چې ډاکټر جاوید صاحب پرون راغلی او هغې چې کوم انعامات کړي اعلان او هغه انشاءالله چې هغې کې وی چې پهله به قرآن شریفونه راوړم بیا به وروسته پسې پکي راوړم بیا وروسته قالین. خدای دې ډاکټر جاوید صاحب جنتونه ورکړي او د هغې ډېره ډېره شکریه مهرباني. اسلام